السلام علیکم ورحمت الله. تاسو په کورونو کې اس ټي سي پنکې لګېدلې وي خو هغه پنکې څه وخت چې تیر شي د جټکې شروع کی او ډیر اهم او ضروری ویډیو د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا اس ټي سي سرکټ دی. ټیک شو، کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا اس ټي سي سرکټ دی او په دې اس ټي سي سرکټ کې دریو پوینټونو والی یو کیبل لګېدلی. دغه وګورئ تاسو ته دا ښکاري درې پوینټونو والی یو کیبل لګېدلی وي او دغه کیبل چې دی نو دا څه وخت چې تیر شي دا سپارک شروع کی نو د دې د وجې نه دا پنکې چې دی بیا جټکې وي او بل په دې کې دا وګورئ تاسو دا 12 ولټ ډي سي کنیکشن دی او دا سره 220 ولټ چې دی نو دا اي سي کنیکشن دی د بجلی. نو د دې یو بهترینه طریقه دا ده چې تاسو ودک کیبل مکمل لرکې دې ته تاسو دغه په ځای باندې درې تارونه ولګوي. دغه د ما دې ته درې تارونه ولګولو او دا به تاسو ته چې کوم د دې ریزلټ به هم زه تاسو ته خیمه او کنیکشن یې سولډر وایر مې په لګولې دی، سولډرینګ مې پکړه دی ښه زبردست خو مضبوط. دغه درې تارونه مې ته ولګول کیبل مې ختم کړه ځکه چې په 100 روپے دغه کیبل کېږي دا بار خرابېږي. نو دی یو اهم او بهترینه همدغه طریقه ده کوم چې تاسو په ویډیو کې ښکاري. بس ډي سي کنیکشن به تاسو لګوي 12 ولټ کنیکشن او د بل سیټ ته تاسو د بجلی کنیکشن ولګوي. نو دا ما د پنکا کې فټ کړل او اوس تاسو وګورئ د پنکا مې چالو کړه. چې کله مې د پنکا چالو کړه نو ماشاءالله خو زبردست چلیږي، جټکې مټکې سم نه وخی او بالکل سپیډ به مخ ټیټ شي او کار به مخ بهترین کې. بس دغه یو ویډیو چې تاسو سره مې شیر کړم ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام.